که عمران خان د جیل نه بهر وي یا د امریکې په دوره باندې وي او یا چېرته دغه صدر ټرمپ د نوبل انعام دپاره نامزد کړی وي یا یې سفارش کړی وي او په دغه شپه باندې ایران باندې امریکې حمله کړی وي نو په پاکستان کې دغه پلانسټي تالیسټي او ریاستي مولیان او د دین دکانداران او مداریان او چابۍ والا کیلونې به راوتلې وي روډونه به یې لړلي وو او ملک به اړی ګړی کړی و چې دا یهودیانو ایجنټ دی دا مکمل یهودي دی ولې چې ټرمپ ته چې کوم دی سفارش وکړو او ټرمپ یې د نوبل انعام دپاره نامزد کړو سفارش یې وکړو او په دغه شپه ایران باندې امریکې حمله وکړه او د پاکستان فضایي حدود استعمال کړه دا فتوی او دا ټاپې صرف پی ټي آی ولا جوړ دي ولې چې دوی سره ریاست هم ظلم کوي دا کمزوري دي په کمزوري ورخ اوبه هم ماتېږي نو موږ له نران یې غیرت او جرأت تر کې دغه ظالم جابر ریاست ته وایي چې تاسو ټرمپ ولې نامزد کوئ او په ټرمپ ولې چې کوم دی په ایران باندې حمله وکړه تاسو یې مذمت ول نه کوئ خو تاسو دغه دلګان یې هغه دلګان یې چې ستاسو هغه مشران لاړو د امریکې په سفارتخانه کې ودرېدو او د امریکې د ازادۍ ورځ یې منا وکړه اول د لاس په نامه ودرېد او غټو غټو پټکو والا او پلانسټي او تالیسټي مولیان دا فتوی او دا ټاپې صرف پی ټي آی ورله جوړې دي او د مفتي منیر شاکر هغه خبره ده چې مولا کفر فروب دی دا کفر فروب دی پوه شوې تاسو باندې کفر نه ننوځي په موږ نه ننوځي ولې چې موږ کمزور یو